اکثر الکان ګوتمی ډیر استعمالی، په لاس باندې مختلف قسمونه ګوتمی استعمالی، پاغي کې مختلف قسمه کاڼي استعمالی، او بعضی کسانو په کاڼو باندې او یا دا شان چې کوم دی په هغه ګوتمه باندې د الله نوم لیکلی وي یا د محمد نوم لیکلی وي یا داسې د قرآن بلې څه کلمې لیکلی وي او چا پې آیات کریمه لیکلی وي، چا پې لا اله الا الله لیکلی، چا پې بسم الله لیکلی، او چا پې د بیت الله شریف تصویر جوړ کړی، چا پې د مدینې تصویر جوړ کړی په ګوتمو باندې. د ګوتمو په استعمال کې دا یاد لري څه ثواب نشته، هغه کار کول پکاري چې باغی باندې څه ثواب ملاوي. بعضې کسانو لس لس استعمالي ته وایي که دا چېرته د ثواب کار دی، نو هغه کار کول پکاري چې په کوم کې څه ثواب ملاوي او هغې ته ترجیح ورکول پکار. خو ټیک دی یو انسان ته الله رب العزت د فیشن هم اختیار ورکړی که یو انسان سنگار کوي او فیشن دپاره استعمالی نو بیا خپل یو حده پورې استعمالول پکار. د لس او د شلو ګوتمو څه ضرورت دی؟ دا خو چې اودس کې ته وباسي نو نیمه ګنټه خو دې په دې لګي، یا غسل وخت کې چې وباسي نو بس باتروم کې به هم دې دپاره ناست یم دا به وباسي راوباسي. د دنیا دا څیزونه سنگار عزتمندو د شریعت حدود دایره کې دننه کول پکاري چې انسان له دردسر جوړ نشي. دې ته ویل کېږي سنگار د سهولت والا. هغه سنگار کوه چې هغه سهولت وي پکې، چې کوم سنگار کې تکلیف وي نو دا خو سهولت نشو څه پکې، دا انسان پریشانه کوي دا کارونه او دینی احکامات مو سره متاثره کیږي. مثلا یو سړی دی هغه په ګوتمه باندې مستقل پوره یو آیات لیکلی الحمدلله رب العالمین، دا خو پوره آیات کریمه شوه. نو بیا چې ته باتروم ته ځې نو دا خو تا گویا کې قرآن ځان سره دننه کو. او دا شان چې کوم وخت کې ته جنب د جنابت په حالت کې د غسل په حالت کې نو بیا دې له لاس وروړل هم ستا ناجایز دي، ځکه دا خو پوره آیات کریمه ده، د قرآن واړه واړه آیاتونه دي او تا پوره آیات لیکلی. بعضې کسانو پوره آیت الکرسی پې لیکلی وي، نو آیت الکرسی ښه څیز دی. قرآن کې برکت شته که سړی په غاړه کې اچوي او که هغه ته ورته ګورې او که هغه ستا لاس کې پروت دي، ټولو څیزونو کې برکت شته. قرآن هر حالت کې برکت وي، خو عزتمندو برکت سره سره به د آدابو هم خیال ساتي. او بعض کسان وي اکثر عزتمندو هغوی ګوتمه په ګس لاس باندې استعمالوي، د هغوی فیشن دی په ګس لاس باندې استعمالول جایز ده ګوتمه، خو په ګس لاس باندې موږ اکثر ګډوډ کارونه کوو، پوزه پې صفا کوو او استنجا سړی په دې باندې کوي او ګوتمه دې په لاس باندې د هغې باندې د الله نوم لیکلی دی یا هغې باندې بل داسې مقدسه کلمه لیکلې ده، نو دا خو ښه خبره نه ده که نه، ګناهګارېږي. او آیات کریمه ځان سره باتروم ته وړل دام ناجایز دي. البته که یو انسان پې پوره آیات نه لیکي، پوره آیات یې پې نه دی لیکلی، بس هسې د الله نوم یې خوښ دی، وایي د الله د نوم ګوتمه ځان سره ګرځوم او دې سره مې مینه ده او محبت دی، یا دا به دې باندې الله زما حفاظت وکړي، ځکه د الله د نوم د خپل جایز مقصد دپاره استعمالول خو صحیح دي که نه. او یا دغه رنګې د مدینې تصویر یې پې کړی دی او دا د چاندۍ ګوتمه ده، د چاندۍ ګوتمه استعمال د هلکانو دپاره صحیح دی او د سونې ګوتمه به نه استعمالوي. جینکۍ د سونې په ګوتمه باندې ځان له لیکلی دی. نو د صحابه کرامو نه او دا شان د نبي علیه السلام په ګوتمه باندې مهر و، په هغې باندې د الله نوم محمد رسول الله، محمد لاندې و رسول منځ کې و الله یې بره لیکلی و، محمد رسول الله محمد رسول الله. خو نبی علیه الصلاة والسلام د فیشن دپاره نه و جوړه کړې، نبی علیه الصلاة والسلام د مهر په طور باندې به استعمالوله، ځکه نبی علیه السلام ته صحابه وویل چې جی چې کوم خط نورو بادشاهانو ته لاړ شي او هغه مهر والا وي نو د هغې وقعت ډېر وي، چې دا د بادشاه د طرف نه رالی، د فلاني د طرف نه رالی، او چې کم خط باندې مهر نه وي نو د هغې بیا وقت نه وي ډېر زیات. نو دې وجې نبي اسلام ویل دا خو ښه خبره ده، نو خپله ګوتمه به یې لګوله. او روایتو کې راځي چې اکثر به هغه نګیني والا طرف چې کوم دی به خپل ځان طرف ته کړی، خو خیر که څوک استعمالی ګوتمه د شریعت دایره کې دننه جایز دي، خو د دې نه بلکل کاروبار مه جوړوئ او فیشن ته ډېر زیات مه جوړوئ. بس یو ګوتمه انسان استعمالی ښه مزېدار په لاس باندې اچولې ده، قیمتي نه قیمتي کاڼې پکې اچولی شي، په هغه کاڼي باندې تا باندې زکات هم نه راځي، د 1 لک روپو کاڼې دي ته استعمال کړه. او بهترین چې کوم دی ته چاندي استعمال کا نو تا 4.5 ماشي یا د دې نه کم، نو بیا پې د الله نوم هم لیکلی شي، یا دغه رنګې بسم الله صرف پې سړی ولیکي پوره نه، او دا شان یا کلمه پې ولیکي لا اله الا الله محمد رسول الله، یا د مدینې یا د مکې تصویر د چا شوق دی خیر دی، خو بیا د هغې آداب و خیال ساتئ چې کله باتروم ته ځي سړی هسې جب کې واچوي. او دا شان چې کوم دی
نور هغې له لاس بیا اودسه سړی لګولی شي ځکه چې پوره آیات کریمه نه ده هېڅ خبره نه ده بیت الله تصویر دی د الله نوم دی د نبي علیه السلام نوم دی که بیا اودسه د چا پې لاس رالی نو دا ناروا نه دی نو عام نومونه چې کوم دی یا خپل نوم دی پې لیکلی دی خیر دی بیا باتروم ته مو سره تلی شي خو چې پوره کلمه دی آیات پې ولیکل نو بس بیا د هغې خیال ساتل پکار